متعلق د رسمونو متعلق او دا کوم رواجونه چې په دا کور کې کیږي غلط رسمونه د ښځو په مابین کې چې کوم رایج دي موږ سړي خو اکثر په دې نه پوهېږي موږ ویره چې د ښځې مسله وکړه دا ټیک ده د هغه رواجونو رسمونو متعلق به خبره کوو چې دا رسمونه څنګه دي جایز دي که حرام دي نو نبی رسول الله والسلام مبارک وفرمایل چې ان السعید لمن جنب الفتنه په اخیری زمانه کې به نیکبخته خلک هغه چې هغه د فتنو نه یو طرف دی معنی د فتنو نه خالی د فتنو نه دغه معنی فتنو نه لرې یو طرف دی نبی رسول الله فرمایي اوس نبی علیہ السلام فرمائی مخکې حدیث کې براشي چې د هر امت دپاره فتنه شته لکه د بني اسرائیلو فتنه د ښځو نه جوړه شوې وه بني اسرائیل یې غرق کړي نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې د هر امت دپاره فتنه ده وفتنة امتی المال و زما د فتنه معنی زما د امت فتنه چې ده نو هغه مال دی که وګورې قرآن کې الله فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه قرآن کې الله فرمایي چې اولاد ستاسو او مال ستاسو دا فتنه ده د فتنې مقصد دا دی چې دې تاسو په ازمایش کې اچولې نو نننې بحث به د اولاد نه کوو په دې کې به د رواجونو دغه راشي که موږ تاسو وګورو الله بعضې خلک داسې چې نارینه م ورکړي زنانه م ورکړي اولاد نو الله وفرمایل چې د اولاد خو ازمایش دی زه اوس ګورم چې نارینه اولاد ته په کوم نظر باندې ګورې و زنانه اولاد ته په کوم نظر باندې ګورې و زمونږ ستاسو اوس عرف چې کوم وګورې معنی زمونږ چې کوم دغه دی زما محترم رجحان دی سړو طرف ته ډیر دی ښځو طرف ته نشته جینۍ ذات معنی زنانه ذات هغې ته زمونږ رجحان او توجه نشته د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده موږ وایو چې دا زنانه ذات دی و دا د بل کور ده موږ وایو دا د پردي ډیران ښځله ده اکثر خلک دا خبره کوي او هر چې نارینه اولاد دی نو دا زما مټي دی دی به ماله کسب کوي دی به ماله ګټي او دا به زما ملاتړ ګرځي غلطه خبره ده زما محترم د دې د وجې نه اکثر کورونه الله تبارک وتعالی په هغه کورونو باندې د خوشحالی مخه م ورته نه ښیي د هغه دوه وجې دي یو دا چې زنانه ذات له خپل حق نه ورکوي زما محترم اوس تاسو وګوره څنګه چې قرآن کې الله فرمایي للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کې راغلی دی چې د سړي یوه برخه ده ستا په جایداد کې نو د دوو ښځو د یو سړي متعلق برخه ده اوس چې موږ تاسو کورونو کې وګورو څوک خپلې لور خور له حق ورکوي چې واده شوي زما د کوره ووته الله وی په دې عذاب کې به دې رانیسم او ډیر کورونه په دې عذاب کې مبتلا دي چې خپلې لور خور له حق نه ورکوي زما محترمو جبر پې وکړي لور خور خو کمزورې ذات دی وی پلار رانه خفه کېږي رور رانه خفه کېږي رشته مې خرابېږي رور ته وایي روریه ما درته خپله حصه بخلې ده بابا جانه ما درته خپله حصه بخلې ده اخو نارینه نارینه نه دی که نه زنانه ذات دی که ته وله حصه ورکې نو تعلق ورسره خرابې نو هغه وایي که ما ته حصه میلاویږي زما نه رور ځي قسم دې تا نه فوقیت ترکوي په مال باندې چې رور رانه خفه نه شي د مور پلار نه بې دوا نه شم حصه مې نه ده پکار او ته د هغې نه ناجایزه غلطه فایده لې زما محترم لور خور له ته حصه نه ورکې وایي هغه یو سړی و حج له راغلی و په دغه ځای کې یو مشهور سړی و الله والا سړی و ډېر حجونه زکاتونه روجې وایي داسې عبادت نو چې هغه پرېښو په امانتدار باندې یادېده نو حج له به چې څوک راله مال به ورسره ډېر نو هغه سره به امانت کېښوده نو یو سړي حج له راغلی و 1000 دینار یې ورسره ایښي و 1000 دیناره د سرو روپۍ ته وایي هغه وخت کې لکه مثال په طور بلا لکونه روپۍ وې د دې زمانې ورسره امانت کې کېښودی وایي زه عرفات نه چې ما حج نه فارغ شم بیا به دا پیسې واپس راکړي پته نه لګي څوک یې رانه ونه وایي تاسو دا ماشومان ولې منډې وهئ وایي چې واپس راشم پیسې به راکړئ وایي چې امانت یې ورسره کېښود او دا سړی د حج نه واپس راغی چې ویې کتل هغه امانتدار سړی وفات شوی د هغه انتقال شوی مسله جوړه شوه بهی دا خو لږې روپۍ هم نه دي لکونه روپۍ دي دې سره به څه کومه
بچو نه تپوس وکړو بچو ورته موږ ته چې ته د پیسو ذکر نه دی کړی چې مال مانه پیسې کم دی چا موږ ته نه دی کړی او د چا امانتونه چې وو نو هغه موږ ورکړي دي دی ډېر پریشان و چې دا به څه کوم د هغه ځای علما یې کینولبهي دی کس سره زما 1000 دیناره دي بلا روپۍ دي دې سره به څه کوم هغې ورته ویې ته داسې کار وکړه د شپې 12 نه پس د زمزم چې کوم کوی د مخکې کولو اوس یې ته دغه چاپېره کړی دی اوس یې بند کړی تالۍ وته وایي هغې کې ښکته اواز وکړه چې ته کوم ځای کې زما پیسې د کوم ځای ایښي دي نو که جواب دله راغی نو پیسې به درته میلو شي که نې ګرځه بس د ده خو پیسې وې راغې د زمزم کوی له د حجیانو صاحبانو ته پته د دې لیدلی دی پخوانو خلکو که حج کړي نو هغې ته پته ده وایي سر یې پکې ورښکته که او د پیسو اواز یې وکړه وایي اواز رانغی هېڅ اواز رانغی خپل اواز بیا راتمبېده دی ډېر پریشانه واپس علمو له راغی هرې جي څه اواز رانغی هغې ورته وایي داسې کار وکړه چې په یمن کې یو کوی دی ګویا د جهنم یوه کنده ده په هغې کې اواز وکړه کیدی شي چې درته میلو شي به د ده خو بلا روپۍ وې دی لاړه یمن ته چې هغه کوی ته ورورسېده اواز یې پکې وکړه سلام یې وکړو هماغه سړي په اواز باندې جواب راغی وعلیکم السلام دی حیران شي چې بهی اواز راغی اواز یې وکړه بهی زما پیسې د کوم ځای ایښي دي هغه ورته ویل ستا پیسې مې په خپل کور کې پلانکي ځای کې دفن کړي دي روې باسه وی بچو خو د تذکره وی ما بچو ته هم غږ نه دی کړی ځکه هغې په هغې مې اعتماد نو په خپلو بچو باندې اعتماد نو وایه په څنګه حال کې وی قسم دې سخت د جهنم په غرغنډو په عذاب کې پروت یم ما ته تپوس وکړه وایه عذاب در باندې ولې جاري دی عذاب در باندې ولې شروع دی ما ته وی داسې عبادت نو چې ما نو پرېښې هر قسم عبادت په دنیا کې ما کړی لیکن یو کار راکړو چې خپلو لوڼو نه مې مانه یو زما لوڼه وې هغه غریبانانې وې ما ول حق نه دی ورکړی د لوڼو حق مې ضبط کړی اولاد نه مې ورکړی دی نن هغه اولاد ما پسې نه څه نیکي کوي نه زکات کوي صدقه کوي او هغه لور د لوریانو ازار والې مو د هغې خیرو جهنم ته را رسولې ده ما باندې د هغې د وجې نه عذاب دی تا باندې به د قیامت پر ورځ د لوڼو د وجې نه عذابي چې تا د لور نوړی قطع کړه اگر که د بل په کور کې د ستا د نطفې نه خو پیدا ده د هغې نوړی دې وشکوله د هغې د بچو نوړی دې وشکوله او زامنو نه دې ورکړه قسم دې عمدا زامن به سار له ستا په قبر باندې متیا دې کوي بیا دا خبره یاد ساته چې تا په خپل اولاد کې فرق وکړه چې دا زنانه ده او که نارینه ده د چام چې حقوقي د خپلو لوڼو حقوق ورته ورسوه په خپل ژوند باندې ورنه قسم دې داسې نه وینم چې یو انسان په خپل اولاد کې فرق وکړي د کوم اولاد دپاره آخرت برباد کړي او دې تا پسې بیا دا کوي نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو یو دا خبره شوه دا رسم او دا مسله زموږ په دغه کې رایجه ده دویم دوه درې مسلې او رسمونه زموږ په کورونو کې چې رایج دي اکثر خلک دا خبره کوي وایي بهی چې مازدیګر ټایم کې به جارو نه وخی دا رسمونه دي یو څو یاره جي دې سره کور کې نحوست پیدا کیږي غلطه خبره ده بعضې خلک دا خبره کوي یاره جي نوکان به کور کې نه کټ کې دې سره نحوست پیدا کیږي غلطه خبره ده کور کې ولې نه نبی علیه السلام مبارک په کټه کول نه کور کې ته د پیغمبر نه لوی سړی ها دا خبره ده چې نوکان هر ځای کې نشي غورځولی سیټ ته به یې غورځوي یو خبره بل بعضې خلک وایي بهی چپړه چې الټه شي نو دا نیخه بیا کور روانېږي اختلاف پیدا غلطه خبره ده چپړه وینېږه که دا غلط مسایل دي په موږ کې چې کوم رایج دي په دې باندې تانوي صاحب یو کتاب لیکلی دومره اغلاط العوام اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په عوامو کې چې کومې غلطې مسلې رایج دي په هغې باندې یو کتاب لیکلی چې دا تاسو خدای والی یې بس د خدای په علماو سره ربط نشته ښځې یاره جي کارغه په دیوال کېناسته یاره جي نن به چې کوم دی نو کور ته میلمه راځي تلې وګرېده جي جوړ مال لا روان دی یا څوک داسې غریب یا څوک وویني مړه ستا باندې مې مخ ولګېده نو نن ورځ به مې ډېره بربادي دا په زمانه جاهلیت کې د کافرانو دا دغه وې ګورې عقیدې وي نبی علیه السلام مبارک چې دنیا ته تشریف فرما شو دا ټول عقاید یې ختم کړه اوس هم په دا کلیو کې اکثر بعضې رواجونه داسې دا ګورې غلطې مسلې دي غلط رواجونه دي بعضې خلک داسې جانماز باندې مونځ وکړي بیا پاسي جانماز الټه کړي ولې یاره جي شیطان پې مونځ ونه کړي نو که شیطان مونځ کوو نو بیا به کافر چې شیطان ستا مونځ ته ناست دی جانې ماز ته دا غلطې مسلې دي د ما محترم نو حتی الامکان د دې نه ځان وساتئ یو مسله درته کور کې ښځه وکړه یا زنانو یو مسله وکړه یاره جي دا مسله ده راشه د عالم نه تپوس وکړه چې په شریعت کې په اسلام کې د دې مسلې څه حل دی آیا دا جایز دي که نه بعدې ما یو مسله واورېده وایي کوم کور کې چې مړی وشي نو چې مړی دفن شي درېیمه وشي نو ټول کور بار روزي نو بیا وردن نه شي ما سبحان الله وایي جي دا مسله کوم دی کوم
پیدا کړې ده په دین کې نوې نوې مسایل نبی علیہ السلام فرمایي کوم سړی چې په دین کې مسایل لوباسي دا د ما د پیغمبر د امت نه دی د ما نو دې رواجونو مسایل نه حتی الامکان دا نو ساته داسې چاته څه مسلې نه ویلی شي جایز مسلې هم پکې شته خو ما چې کوم وینو دا ټولې ناروا رسمونه او رواجونه دي جی داسې څه مسله شته چاته ذهن کې تپوس وکړې جی خفه کېږه مه دی که څه دغه نشته ښه جی بالکل یاره بس دغې نه خبره نه کړو بیا دغه کې غیبت کې راځي خبره د مسایلو کړو جي او د هغې خپل ایمان اسلام دی جي مونږ خو جی د کور وارثان باندې چې کوم قریبي که بل چا مو لامبو نو خیر دی سړی او نارینه چې زنانه چې نو زنانه به خپلې زنانه لامبوي او نو دا پیسې صحیح دي اخوت په نوم باندې هغې نه تا نه 1 روپۍ اضافي ویلي او نه 1 روپۍ اضافي درکوي بالکل جایز دي اخیستی شی دی د هغې دپاره یو څو شرایط دي 3 کسان به ګورې شناختي کارډ به ورکوې دغه صحیح دي جایز دي اسلامي طریقه ده ښه او اخیستی شی د اخوت نه پیسې راستې شي نه نه غلطه خبره ده دا غلطه خبره ده او به کورونو نه هر څه نه جالس هنډی صفایي نصف ایمان د نبی رسول الله فرمایي او که نه دا صحیح خبره داسې مسایل دي خلکو درانه میاشت او سپکه میاشت دا غلطې خبرې دي ښه سنت نه کوي نو وبال دی که نه چې څوک سنت نه کوي د هغې عذاب دی باقاعده کیدای شي کور کې کوي او هېڅ پته نه دی او که نه کوي مستقل نو د دې مثال د سنت او د فرض مثال د قمیص او د پرتوګ دی لکه یو سړی قمیص واچي او پرتوګ یې نه اچولي ګرځي نو داسې ده جی هغه یو سړی و هغه به خوب یې ولید نو خوب کې پرتوګ نه و اچولی ډېر نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه راغی حضرت زه خوب وینم ما پکې پرتوګ نه اچولی هغه ورته ویل که ته به سنت پرېږدې ویا او که نه جي سنت خو رانه پاتې کېږي نو هغې ورته وفرمیل چې د سنتو مثال د پرتوګ دی او د فردو مثال د قمیص دی نو ته داسې کوې چې پرتوګ وباسې هغه ورته نه جي بغیر پرتوګه خو نه ګرځم وي بغیر سنتو څنګه ګرځي نو سنت پرېښودل نی په کار په اوس باندې سفر شه تا ته عذر دی بیا خیر دی بیمار بیا خیر دی معافي ده مثلا تاسو جمع کړئ یو ټکی دنه پکې پاتې شو یا مقتدی راغی تاسو چې دا ټکی دنه پاتې شو نو ټکی خیر دی ټکی چې پاتې شي 3 آیاته برابري نو څه نشته خیر دی موږ کوي جی وکې څه مسله شته چاته مانا په موبایل خبره کې موږ څه چلی شو ان السعید بشکه نیکبخته چې دی لمن هر هغه څوک دی جنب الفتنه چې د فتنو نه په اړخي واخر دعوانا الحمدلله هغه راکړي کتاب امین الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت باندې خدای وګوري الله د ستا رضا له راغلي دي ستا کور ته راغلي دي خدای ستا د محبوب کتاب او خبرو له راغلي دي خدای زړه کې څه قسم شرعي حاجتونه دي الله د خپل در نه پوره کړي چا باندې څه قسم پریشانۍ دي مصیبتونه دي کورونو کې پریشانۍ دي خدای هر ځای کې پریشانۍ دي الله پریشانۍ په خپل دست قدرت ختم کړي الله د چا کورونه روان دي خدای کورونه آباد کړي د چا خپل کورونه نی خدای خپل کورونه ورته ورکړي د چا کاروبارونه خراب دي خدای کاروبارونو کې برکت واچي الله څوک قرضدار دي خدای د قرضونو د عذاب نه وساتي الله د حاضر مجمع خدای چې ستا رضا له راغلي دي خدای د کتاب له راغلي دي دا کتاب د دې مجمع دپاره د دې مجلس دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځئ د دې په برکت باندې خدای د حاضر مجلس په مابین کې خدای څه قسم نفرتونه دي خدای بغضونه دي په محبت او الفت باندې خدای بدل کې خدای په دا کلي کې خصوصا په دا کلي کې دا کومه مجمع چې را دي خدای د دې په مابین کې اتفاق اتحاد خدای پیدا کې دا کلي خدای خصوصا دا کلي الیکشن شروع دی خدای
کم خلک چې ولاړ دي خدای ته د خپل دین دپاره او د خپل رضا دپاره خدای استعمال کا او چې څوک د دنیا دپاره لګي خدای د دروغ او منافقت دپاره خدای ته دا قوم وساتې الله دا کتاب د دې کلي دپاره خصوصا رحمت وګرځي د دې کتاب په برکت باندې دا کلي د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتې او په وخته ځن کې د نم دا کلمې په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله